بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لومبي د لفان بی او د نصر الله بی او د میډیا مرګرو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې کله هم داسې زموږ ورکوټې غوندې پروګرام دی نو پای کې تاسو موږ له ډېر عزت راکړی دی او زموږ هغه چې کوم پروګرام یې هغه تاسو موږ ته ډېر ښه طریقې سره کړی دی. زما جی نزار خان نوم دی او د قومي وطن پارټۍ سره روان یو. د وطنپال یوث د ډسټرکټ 403 د یوث صدارت دی را سره او موږ چې په پارټۍ کې او په داسې په پښتنو کې کله یو مسله راغلې نو هغې کې موږ ته خپل ملي رهبر افطاب احمد خان شیرپو صاحب، سکندر حیات خان شیرپو صاحب هغوی دا ویلي چې د پښتنو د دې ملک دپاره چې سم کېږي په هغې کې تاسو خپل اواز اوچتوئ. دا نن چې کومه ورځ د 14 اګست ورځ د پاکستان د ازادېدو ورځ وه نو په دې کې چې کوم دی زموږ د پارټۍ له طرف نه موږ ته خپل مشر دا ویلي چې تاسو د دې پاکستان د دا خوشحالي چې کوم دا نن یو په ډبل کې او زما د طرف نه تاسو د دې زموږ د پارټۍ جنډا او د پاکستان جنډا دا یو ځای ودروئ. ولې چې څه خلک راوچت شوي دي هغوی همدا خبره کوي بار بار چې یاره دا موږ د 14 اګست نه مناوو یا زموږ د دې ملک حصه نه یو. نو موږ ورته دا وایو زموږ مشر دا وایي چې موږ دا ملک چې دی موږ نه غلامان یو، زموږ یو آزاد ملک دی، موږ خپل روزګار کوو، موږ خپل نوکري کوو، زه خپل کور کې اوسېږم، ما ته څه مسله نشته. نو که چاته مسله وي نو برای مهرباني دا ملک دې پرېږدي خو کم سے کم د دې پښتنو دپاره غلط اوازونه او غلط خبرې مه کوئ. زموږ مشر موږ ته دا ویلي دي چې تاسو د پاکستان د خوشحالېدو کې پوره حصه واخلئ او په دې کې تاسو د اګست چې کوم دی یو په ډبل باندې ښکلې کړئ. زه دا ستاسو د ټولو ملګرو او زه د قومي وطن پارټۍ د وطنپال یوث چې څونه ملګري دي سوشل میډیا ملګري دي او په شارټ نوټس باندې ما له کوم مشران راغلل ابراهیم ناظم شو، مفتی صاحب شو، اجاز خان دی شو، دیان ناظم شو، اجاز دی زموږ نور ملګري چې کوم دي بخښنه غواړو که نوم رانیر شوي نو هغوی ته په لږ میسج باندې چې کوم دی مونږ تاسو وکتله چې په سوونو موټرسایکلې او ګاډي راووتله او دا ریلي چې کوم دی زموږ د ضلعې کابینه یا د تحصیل کابینه چې کوم دی هغوی په سطحه نه وه د یوث په مشرۍ کې شوې وه. انشاءالله د قومي وطن پارټي په ګراوند باندې مخکې وه او اوس هم دا انشاءالله را روان ځل به بیا